ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت متعلق څه خبر استاسو مخکې عرض کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوکو د پلار د نیکونو می سو د کم خاندان سره تعلق لري او څنګه ژوند دې تیر کو د دنیا نه په کم حالت باندې لاړو. سو جمعو کې به ان شاء الله العزیز دا چې دینو تذکیره وکړو. محترم ژوند رسول الله مبارک دا خو زمونږ استاد د پاره یو ماډل دی، ځکه زمونږ خپل پیغمبر دی او پیغمبر الله جل جلاله د امت ته هدایت ذریعہ ګرځي او د هغې د هدایت لپاره را لیږي. بهرحال دومره مونږ ته پته ده چې د پیغمبر علیه السلام د پلار نوم حضرت عبدالله دی او دارنګ د نیکه نوم عبدالمطلب دی او د پلار د نیکه نوم هاشم دی. رسول الله مبارک فرمای الله جل جلاله د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل او بیا په بنو کنانه کې قریش غوره کړل او بیا په قریشو کې بنو هاشم غوره کړل او بنو هاشم په اولاد کې د نبوت او پیغمبرۍ د فارزه منتخب او غوره کړل. نو گویا کې د پیغمبر علیه السلام نسب د آل ته شروع شو. و بهرحال مونږ به مختصر دی بنو هاشم نه شروع کو. بنو هاشم یعنی هاشم د هاشم اولاد انو د هاشم د پیغمبر علیه السلام تر نیکه کیږي مونږ وتوایو او دا د پیغمبر علیه السلام د والد محترم د حضرت عبدالله سے ابن نیکه دی. د خپل نوم عمر دی. هاشم وتا دای لقب خپل نوم د عمر دی. هاشم وتا ولی وای نو هاشم ورته په دې وجه باندې وای چې هاشم وای ماتون کیتا ډوډۍ ماتون کیتا هاشم وای لکه عام طور نن سبا خلق ماشومان ته نوم کی دی محمد هاشم یا هاشم. نو د هاشم معنا دا ماتون کی. نو حاجیانو ته به ډوډۍ د ورکوله. څومره حاجیان چې به د ګردو نوا علاقې نه راتلل هغوی باندې د اوبو انتظام د هغوی د خوراک انتظام هغه ارسه د هاشم صاحب په ذمه باندې و. دا خدمت الله د دنه اغشتی و. نو په دې وجه باندې دته هاشم ویل کېږي. یو میرا په عربو کې قحط سالي راغلی وه، د خوراک انتظام نه و، ولیکن په هغه وخت کې دا ډېر زیات سخي و، ډېر لویه سخا پکې موجود وه. انو په هغه وخت کې چې کله قحط سالي وه د خوراک انتظام د خلکو نه و، نو په هغه وخت کې د به اوښان علالول د ورځې او هغې کې به یې چې دی نو سوروا کوله، هغې کې به یې ډوډیانو چرې کولې، په خلکو باندې به یې خورولې
او غټ غټ کاسی به خلکو ته چې دین ورکول د دې زمانی دا کاسی نه وي لکه څنګه چې الله جل جلاله د سليمان عليه السلام بارک فرمایي يعملون له ما يشاء من محاريب پریان به ورتکار کول او سبه وته جوړول من محاريب غټ غټ بنگلې به وته جوړولې او دکرنګي وتماثيل تصویران دانچی به وته غټ غټ چې دین جوړولې او وقدور الراسيات غټ غټ دیګونه هغه دیګونه چې هغه د خوځیدو د زین نو وجفان کل جواب او داسې پیالي او کاسی بوي لک حوض داسې بچ دینو غټي وي انو دارنګ غټي غټي کاسی بوي هغه به چې دینو خلکو ته ډکولي په خلکو باندې به خورولي نو چون کې د ډوړی ماتول او چوری کول او په خلکو باندې خروله نو په دې وجه باندې لا هاشم د لقب وګرځید او هم په دې باندې چې دینو بیا هاشم سی مشهور شو هغه خپل نوم عمر رک شو بس خلکو به ورته هاشم وي ډیر زیات او خيارو او ډیر قابلیت الله جل جلاله ورکړو دا ټول کارونه د کړی دي ولیکن د 25 کالو په عمر کې وفات شوی دی او دا غي نمخ کې دا دومره کارونه د کړی دي نو د قابلیت اندازې داوا چې هرقل قمدروم بادشاہ هغه ورته خطر علی غلو هغه ورپس یو استاد را لګلو چې ما ته استاد قابلیت معلومات را رسیدلې دي او استاد خيارتوب او دارنګ استاد سخا معلومات ما ته را رسیدلې چې دې زیات سخی نو لہذا ز تعالی دعوت تر کوم چې را شما خصا او زما لور دا چې دې تعالی په نکاح باندې در کوم ډیره خیسته او خوبصورت ده هغه ورله دا پیغام راولېګو روم هغه وخت کې سوپر طاقت وو لکه دې وخت کې امریکا او چین دا لکه ردی بادشاہ چې یو سړی ته خط راولېږي نو دا کرانګي خط ورته را لېږلو ولیکن دته انکار وکړو چې نه زه د عربو نه بهر نکاح نکوم بیا به زما اولاد عجم شي زه په عربو کې چې دینو نکاح کوم چې زما اولادم په عربو کې چې دینو پاتې شي غینه انکار وکړو فلار باندې به قافلې دي خلکو بلوټلي قافله وتله تجارت په یو طرف بل طرف په یو لار بل لار باندې او پاغي باندې چې ډېر خلکو به حمله کولی او هغه مال به تنوا غشتو د څه چل وکړو سفارتي نظام جوړ کو دا څه چل یو کچی کما قافله په کما لار باندې تلا د هغه کلی خلکو ته داغي لاري هغه تنظیم حواله کو چې ردی سوکیداری به تاسو کوي او ردی حفاظت به تاسو کوي او کدی قافلې د چا تکلیف ورسو تاسو نه به تاسو کوم تاسو نه به تاسو کوم انو هغه غلا ختم شو بس ار یو سړی چې کوم لار ور سره تلی وا دا غلار حفاظت مخلکو کول د هغه کلی خلکو د علاقه خلکو ځکه چې هغه حفاظت نکو د به تاسو کو بل طرف لمغله متختیدل چې کوم ډاکوان وغیم وی بس تیرا دا خو د کلی خلک او د کلی خلک وی ډاکوان چې د بهر نه خو ناراضي دا خو را باندې دل تر دیم اعتماد ختميږي خلکو تخکار کیګو او يم چې دین ته نه منشول فلا را باندې به حضرت هاشم سی روانو د بنی اسرائیل علماء په تندی باندې خولو وې ځکه ته کې د اخیر زمانه د پیغمبر رڼا د په دې تندی کې باقاعده ښکاری دا غوي ته فکر بنی اسرائیل څومره علماء وې د اخیر زمانه د پیغمبر رڼا او د نبوت رڼا د په دې تندی کې دا نو دی په تندی باندې خولو او سجدي به وتکولي او ډیر قدر به چ دین د کولو پیو پیرا مدینی منورې ته تلو او تجارت تپاره تلو په لار باندې ور سره قافلې کې بلا شي کسان نورمو یو بازار ته ورسید یو بازار کې یو جنې باندې نظر پری وته او هغه جنې ځان ته سودا کوله سیسونه اغشتل خو لیکن د په نظر پری وته ورته پری وته نو دی ورل د کرنګي ولار دی ګوري ورته بیا چغی کله سودا کوله نو دی لاړ نږدې ورخصه ودرید دا غي خبر اوریدو د پاره چې ردی دا خبري وورم چې دا او خيار دا کمکله دا څنګه خبرې کوي نو دا غي خبري د خيارانو خلکو وي انو د خپل قافلې ورته ویل تاسو معلومات وکي دا جنې واده شوی دا او نکاح باندې چاله ورکړي کنه دا ورکړي نو که چا دې په نکاح باندې نه ورکړي نو زدي سره چې دې نکاح کول غواړم د قافلې خلکو معلومات واغشتل نه نکاح نه د شوی حضرت هاشم سیب داغي سر نکاح وکړه داغي نوم سدي نو داغي نوم د سلمہ او داغي د پلار نوم د عمر سلمہ بنت عمر شوا او د خپل نوم عمر دی په هاشم باندې مشهور دی نو د سلمہ سره نکاح په هغه ځای کې وکړه تقریبا 15 شپږ میاشتې ور سره تیر کړي دی په هغه ځای کې وفات شو او قافله واپس رانله قافلې وړي وخت په لار باندې تیرولو میاشت سفر بو سو میاشت کې به قافله واپس خپل وطن ته راتله هغه قافلې والا خلک د سره ولیکن د په هغه ځای کې واده وکړو د هغې سلمہ سره
او بیا دې چې دی نو هغه ځای کې وفات شو. د هغې سلمان رضی یو بچی پیدا شو او هغه ته یې نوم کېښودو شیبه، او شیبه نوم یې ورته په دې وجه باندې کېښودو چې د هغه په سر کې سپینې ویښته وو، د هغه په سر کې سپینې ویښته وو، نو چې چا په سر کې سپینې ویښته وي هغه ته شیبه ویلی کېږي. نو د هغه په سر کې سپینې ویښته وو نو نوم یې ورته شیبه کېښودو، او دا د حضرت هاشم صاحب بچی و. نو هر کله چې حضرت هاشم صاحب وفات شو، قافلې والا خلک رادل مکې مکرمې ته واپس، او د حضرت هاشم صاحب چې کوم خاندان و هغوی ته خبر ورکو چې ستاسو ورور مونږ سره تللی و هاشم صاحب او مشهور سړی و، خو لیکن هغه هلته کې واده مو کو او هلته یې بیبیم دا بچی یم د یو، خو لیکن هغه باندې بیماري راله، مونږ د صحت خیال وساته، خو بهرحال الله ته منظوره وه هغه چې دی نو وفات شوی دی. د دې هاشم ورور په مکه کې د هغه نوم د مطلب. هغه چې کله خبر شو چې ښه دارنګې چل شوی دی او زما ورور هلته کې نکاح کړې وه او د هغه بچی هم دی، نو دی روان شه لړه چې هغه ماشوم به تېنه راولم. د عربو دستور دا و چې کله به خاوند وفات شو چې کوم بچي به و هغه به د خاوند رسېدل او ښځې به فوراً بل خاوند ځان ته د نکاح دپاره کتو، هغه سره به یې نکاح کوله. نو دا مطلب لاړه هلته مدینې منورې ته، خبرې معلومات یې واغستل چې آیا رښتیا دارنګې زما هغه ورور دلته نکاح کړې و وفات شوی د خلکو ورته وی او ستا د قافلې ملګرو ورته ډېره زیاته تیمارداري وکړه، و بهرحال هغه بیمار و او دلته کې وفات شو. دا د هغه بیبي ده او دا چې دی نو بچی دی. مطلب ولګېده د حضرت هاشم صاحب ورور او هغه ماشوم یې ځان سره په اس باندې اوښ باندې راکېنو، مکې مکرمې ته را روان شو. چې کله مکې ته رانږدې شو نو په لاره باندې سفر وهلی و، ډېر زیات خیرن شوي و دواړه ډېر زیات ښه و. نو هاشم او مطلب دا خو د اوچت خاندان سره تعلق لرو او خلکو ورته په درون نظر باندې کتل، نو دوی به د ځان خیال هم ډېر ښه ساته، نو دوی باندې خیرې پرتې وي، نو دوی یاره خلک به راته وایي چې دا دومره ښه ماشوم خیرن د کوم ځای نه راوستو. نو چې کله مکې ته رانږدې شو د مکې خلکو دې نه تپوس کو مطلب نه وایي دا ماشوم څوک دی، نو دو ورلوي دا زما مرعی او غلام دی، حالانکې روارۍ او د ورور زوی او د هاشم، خو لیکن د ورلوي وایي دا چې دی نو زما غلام دی، او عبد غلام ته وایي. نو د هغه نوم خپل شیبه و، خو لیکن مشهور په عبدالمطلب باندې شو، مشهور په عبدالمطلب باندې شو. د هاشم نوم خپل عمر و، خو لیکن ډوډۍ به خلکو ته ورکوله، نو هاشم ماتونکي ته وایي، نوم یې هاشم وګرځېد، د لقب باندې مشهور شو. دارنګې د عبدالمطلب صاحب خپل نوم شیبه و، ما درته وایي دا ماشوم چې ده راوستو، خو لیکن د خلکو ته وایي چې دا زما غلام دی. کور ته یې راوست، اعلی کپړې یې ورته واچولې، صفا سوتره یې که چې بهر راووتو خلکو ورته وایي دا ستا څنګه غلام دی، ته ورته ډېر زیات خیال ساتي، وایي دا زما غلام نه دی، دا زما ورواره دی، او دا چې کوم زما ورور هاشم وفات شوی و دا د هغه بچی دی، خو لیکن دی ډېر زیات ښه و خیرن و، نو ما په دې وجه باندې ووایي چې دا زما غلام دی. نو هغه مشهور په عبدالمطلب یعنې د مطلب غلام دا معنا شوه، د هغه نوم عبدالمطلب شو، لقب باندې چې دی نو عبدالمطلب صاحب مشهور شو. عبدالمطلب صاحب دا د حضرت هاشم صاحب زوی دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر نیکه حضرت هاشم صاحب او د پیغمبر علیه السلام خپل نیکه هغه چې دی نو عبدالمطلب صاحب شو. عبدالمطلب صاحب دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیکه هغه کمالات په ده کې مو کم کمالات چې پلار کې و، کم کار چې الله جل جلاله د پلار نه اغوښتو هغه کار الله جل جلاله د نم اغوښتو. څنګه چې به هغه حاجیانو ته ډوډۍ ورکوله او د هغوی د اوبو او د هغوی د استوګنې د هغوی د آرام بندوبست په یې کولو خیال به یې ساتلو، نو دکه رنګي عبدالمطلب صاحب چې رالویدلو ورورو نو دکه کار ده ته په حواله باندې شو، ده د خپل پلار په نقش قدم باندې روانو، هغوی ته به یې چې دی ډوډۍ ورکولې. او الله جل جلاله دا یو نعمت او احسان په اهل مکه باندې بیا ذکر کوي، لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف، چې دی ګرمۍ په علاقه کې یعنی په ګرمۍ کې دی یخې علاقې ته سفر کوي او په سردۍ کې بیا دی ګرمې علاقې ته سفر کوي، او دارنګې دوی الله جل جلاله د امن ورکو دوی ته، امن نو په لاره باندې به قافلې خلکو لوټلي، د حضرت هاشم صاحب په وجه باندې قافلې محفوظه شوې، چا قافلې ته لاس هم نه وروړو. انو حضرت هاشم صاحب په برکت باندې الله جل جلاله نعمت په اهل مکه باندې ذکر کوي، فليعبدوا رب هذا البيت. نو اوس چې در باندې الله دومره نعمتونه راوورول نو د الله جل جلاله عبادت وکړي. فليعبدوا رب هذا البيت، د دې کور د رب عبادت وکړي، خانه کعبه ده د دې د رب عبادت وکړي، یعنی د الله جل جلاله عبادت وکړي. نو دا نعمت الله جل جلاله په اهل مکه باندې ذکر کوي.
بهرحال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نکاح عبدالمطلب سے وګرځید. عبدالمطلب سے هغه کارونه کول کم کارونه چې پلار کړو د خلکو به ډېر زیات خیال ساتو او دا رنګي هغه د نبوت رڼا د تندي ترا منتقل شوه. د نبوت رڼا د تندي ترا منتقل شوه څنګه چې خلکو د حضرت هاشم سے خیال ساتو هم دک رنګ خیال خلکو د دم ساتو د دبیم قدر احترام کولو. د بنی اسرائیل علما مخې ته ورل ډیر قدر احترام به وتکو ځکه هغوی وی د په تندي کې د اخیر زمانی د پیغمبر رڼا ده هغوی به چې ډېر دک رنګ خیال ساتو. نن دپاره ان شاء الله العزیز دا کافي وه. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو نیکه مونږ وپېژند چې د هغه نوم دی هاشم او هغه ته هاشم ولي وی او هغه خپل نوم عمر دی او کم ځای نکاح وکړه او بیا څنګه ژوند تیر کړو مختصر حالات د هغوی ما ستاسو وړاندې مخکې کړل. محترمو دا تعلق لري د سیرت زمونږ د پیغمبر سره چې زمونږ د پیغمبر سیرت یعنی د هغه ژوند د هغه صورت د هغه شکل او صورت. نو سیرت او صورت دواړه دي. صورت د هغه ظاهري جسم او سیرت د هغه ژوند د هغه اخلاق د هغه کردار د هغه ناستا پاستا خلکو سره ژوند څنګه تیر کړی دی. محترمو د خپل پیغمبر د سیرت نه ځان خبرول دا ګوره فرض دي. د خپل پیغمبر د سیرت نه ځان خبرول دا فرض دي. ولیکن افسوس نن سبا مونږ او تاسو سره ټیم نشته دي چې زه په خپله باندې ځان ته کتاب واخلم. سیرت د پیغمبر علیه السلام باندې مختلف کتابونه لیکل شوي دي علماو لیکلي دي او بهرحال نه پوهېږم انپړ یم په هغې باندې. نو بیا دا ده چې څوک پوهېږي چې هغه نه یې زده کړم غټ غټ حالات د پیغمبر علیه السلام د ژوند ما ته معلوم وي. پیغمبر علیه السلام پلار یې څه نومو د مور یې څه نومو د نیکه یې څه نومو او څنګه ژوند د هغې تېر کړو. پیغمبر علیه السلام دنیا ته راغی څنګه ژوند یې تېر کړ څومره جهادونه رسول الله مبارک کړي دي څومره صحابه سره څومره جنګونه د کافرانو سره شوي دي څومره ځایونه فتح شوي دي. محترمو چې د دې مونږ ته معلومات وي. ځکه نن زمانه کې مستشرقین موجود دي. یو دي مشرکین هغه مشرکین مکه چې شرک به کولو اوس هم چې کوم خلک شرک کوي نو هغوی ته مشرکین ویل کېږي. یو دي مستشرقین هغوی زمونږ دین مطالعه کوي زمونږ قرآن مجید دی مطالعه هغوی کوي. مونږ خو صرف موږ په ناظران نه راځي هغوی باقاعده دې کې دننه چې څه دي د هغې نه ځان خبروي. دې کې دننه څه ذکر کېږي کم مسایل دي کم علوم په دې کې دننه دي زمونږ احادیث زمونږ څومره فقه ده دا ټوله مطالعه کوي. ولیکن په دې بنیاد نه په دې غرض نه چې دا به زه چاته وښیم زه دین زده کوم چې بل ته به ورسوم په دې بنیاد نه کوي بلکې په دې بنیاد زده کوي چې قرآن به زده کم هم په دې مسلمانانو به امتحانات کوم پکې دنه به تپوس کوم نو دې به د خپلې لارې نه ورو اړوم دله به د قرآن آیت مخې ته کم ورته ووایم قرآن کې خو یو ځای داسې راغلی دي او قرآن کې بل ځای الله داسې وایي نو الله یو ځای کې یو شان خبره کړې ده او بل ځای کې یې بل شان خبره کړې ده. نو که دا د خدای کتاب وي نو الله خو یو خبره کوي. دنیا کې یو سړی په خپله خبره ولاړ وي چې ګډې وډې وایي نو موږ ورته لیونې وایو هلکه پرون دي یو څه وي او نن بل څه وایي. نو دا مستشرقین راپاسي د نن زمانې مسلمان ته په ذهن کې دا ور واچوي قرآن کې الله یو ځای کې یو څه وایي او بل ځای کې بل څه وایي. نو دا څنګه د خدای کتاب دی دا څنګه د خدای کتاب دی لکه څنګه چې به یهودیانو ویل وایي دا څنګه پیغمبر دی او دا چې دی څنګه کتاب دی. کله مونږ ته حکم د بیت المقدس کېږي چې دې طرف ته مونځ کوئ او کله مونږ ته حکم کېږي خانه کعبې ته مونځ کوئ. نو وایي په یو ځای باندې بودرېدلي او حالان کې قرآن کریم کې الله جل جلاله حکم د دین نازل کو د بیت المقدس نه واوړئ خانه کعبې طرف ته مونځ کوئ. په مونځ په حالت کې آیت کریمه نازل شو په حالت د مونځ کې پیغمبر علیه السلام سره صحابه واوړېدو. محترم دا امتحان کې به دې ور واچوي. نو مونږ او تاسو خبر نه یو دارنګې د پیغمبر علیه السلام د ژوند متعلق به درله شکوک او شبهات په ذهن کې ور واچوي. باقي ستا خو مطالعه شته نه خبر خو ته یې نه او مونږ ځانب نه خبرو بس زه بیا کینم اوهو حقیقت داسې دی دا چې قرآن کې یو شان یو ځای ذکر دی او بل پکې بل شان ذکر دی. نو څنګه چې به مشرکین ویل وایي دا پیغمبر دروغجن دی. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. نو زبم چې سوچ وکم ذهن خو مې خلاصېږي نه خبر خو یم نه نو بیا به زمم او یاره دا قرآن کریم دا خو کېدی چې د پیغمبر د ځانه جوړ کړی عربي او بس عربي ویلې ده مونږ ته راغلی دي. محترم په دې بنیاد باندې په دې بنیاد نه چې دا ثواب کار دی په دې بنیاد چې ځان د خپل پیغمبر د ژوند نه خبر کم په دې بنیاد چې دین نه ځان غټ غټ خبر کم چې کم از کم خپل عقیده خو محفوظ ساتلی شم که نه چې عقیده خو راته څوک نه ګډوډوي که نه چې دومره خو خبر یم چې چا اعتراض وکړو چې د هغې جواب خو ورکولی شم که نه.
نن محترم وګورو کافر مونږ باندې اعتراض کوي خو لیکن د دې دور مسلمانان نه دي خبر دا غینا دا رنګ نوجوانان نه دي خبر مونږ په ارس باندې خپويګو خو لیکن چې نه پويګو په دین باندې نه پويګو چې ناراضي راته اراته قران او حديث ناراضي ځان چې دین دا غینا خبرو محترم الدین د کول فرض دي د پیغمبر سیرت محترم اوس د کولی فرض دي چې مونږ ته کم از کم معلومات وي د پیغمبر ډیر خلک محترم او داسم شته بیا د دې معافي تاسو ته که زموږ د پیغمبر سره دی نو ورزي ورلا د پلار او د مور نوم خو پریدا د پیغمبر تاسو ته وکوي زموږ د اخیری پیغمبر چې زموږ پیغمبر دی او مونږه امتیان یو دا غنوم سدي نه دی خبر چې دا پکې لاسوک دی دور بور لپتای رسول الله خو لیکن خپل ذاتی نوم د پیغمبر علی السلام باندې ورځي وتا چې دومره مونږ ته پتای چې زمونږ د پیغمبر ذاتی نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی احمد د پیغمبر علی السلام ذاتی نوم رسول باقی صفاتونه مونږ دي رسول الله شو او بل شو په دې باندې محترم ډیر خلک شته د پیغمبر د پلار نوم د مور نوم د نیکونو مغینه خو خود نه خبره دي لہذا محترم په خپل ځان کې جذبه پیدا کو په خپل ځان کې جذبه پیدا کو لہذا نن نبونګ ان شاء الله العزیز شروع وکړه استاد په خدمت کې درخواست داوي چې تاسو بلګ وخت را دی ان شاء الله العزیز تاسو بلګ وخت را دی چې 20 منټه 15 منټه سیوانا دومره مونږ وایو نو ما کې هم جذبوي او تاسو په شوق او جذبي باندې راځي په دې بنیاد چې دا ذمہ داری ده په دې بنیاد چې دا زموږ پیغمبر دی چې زدن معلومات حاصل کم چې ما پیغمبر سم ژوند تیر کړو کور کې څنګه ژوندو بهر څنګه ژوندو څنګه نو محترمو لہذا خپل د ذمہ داری په بنیاد باندې او په دې بنیاد چې داس د کول فرض دی ثواب کار نه محترمو چې ثواب دی کمی ووري دوخه او کمی واو نرید نو لا خنه محترم په دې بنیاد نه نو لہذا لګ به ان شاء الله العزیز وایو غټ یو څو جمعو کې نو کوشش محترم مونږ تاسو کو چې لګ وخت راتل کو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ټول د عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین